چې کومه سلسله وه هغه د شرح نخبه د یو قاعدې نه شروع شوې وه. قاعده دا وه چې کوم احادیث د صحیحینو داسې وي چې په هغې باندې د حفاظ حدیث تحفظات نه وي. دا جمله بار بار یادوئ چې خبرې نه خبرې د حفاظ حدیث تحفظات چې پې نه وي نو هغه واجب القبول او واجب العمل دي. نن چې کوم خلک اعتراضات کوي نو دا هغه اعتراضات دي چې دا حفاظو نه دي کړي، دا عجمیان کوي او محض د اعتراض په بنیادی کوي. د هغې په وجه باندې احادیث نشي مشکوک کېدی. نو د هغې دپاره مونږ دا شروع کړې وه او هغه خلک چې هغې څه طریقه باندې د حدیث مذاق وړاو هغه کار څوک دا ذهن صفا پکار دی چې مونږ د چا خلاف کې نه وي لګیا. لوی لوی خلق به یې هغې داسې غلطې خبرې کړي دي نو مونږ د هغې نوم دې دپاره اخلو چې خلقو ته د هغې سړي د غلطۍ احساس وشي. د سړي برایي نه ده مقصود، د چا که دغه خیال هغه خیال لرېږي، دا فاسد خیال دی. لکه لوی سړی زه یم بالفرض ما پسې دوه څلور کسان را روان دي او ما یو غلطي وکړه ده نو پکار دی چې زما نوم واغستی شي او وویلی شي چې هغه نه دې ځای کې دا خطا شوې ده، دا غلطي شوې ده. ولې هغه فالوورز دپاره چې مسله نه جوړېږي. د دې خبرې نوعیت دغه دی. لیکن بیا وختینۍ خبره وایي زمونږ اکثر خلک تنقید چې کوي نه یې که مراد د هغې سړي شرمولي. زما مزاج هغه نه دی. مونږ نوم دې دپاره اخلو چې تا ته پته وي چې دا ډېر لوی سړی لیکن دې ځای کې د څه کمی کړي دي چې د هغه د غلطۍ شکار نه شو. نه غیبت مراد دی او نه د چا علمي سپکاوی مراد دی، هغه نه دی مراد. تاسو هم ځان له ذهن صفا کړئ. د هغې سلسله کې مونږ دوه درې کتابونه مخې ته وو. یو کتاب هغه د تمنا عمادي کتاب دی، ما د هغه تذکره لا نه ده کړې. د نیاز فتح پوری کتابونه دي، د هغې تذکره هم لا نه راغلی. دا به راځي خپل خپل ځای باندې انشاءالله. خو مونږ د هغې حدیثو ذکر کوو په کوم باندې چې د هغې اعتراضات ښکاره کړي دي. چونکې هغه کتابونه اردو کې دي. بیا دا کتابونه مدرسو والا خو اوس راغل که دې ته چې اوس راغل نه دې باندې پیریان راغل. او دا سکولونو کالجونو یونیورسټو کې دا د پخوا نه پراته دي. د هغې مخنیوی د الله په فضل مونږ کړی ده. دلته چې اوس سوال راغی دې ټولو ځای بل ته کافر ویل شروع کړل. دا حل نه ده خبرې. سوال جواب وکړئ تاسو. کله کله به یو سړی مسلمان وي او د هغه په یو حدیث په مضمون باندې شبهه په دې وجه راشي چې پوهېږي نه، تا ته ولې کافر وایي؟ علمي خبرې خلک په علمي میدان کې حل کوي. که یو سړی د حدیث د حجیت نه منکر شي نو هغه ته کافر وایي. محض په یو حدیث ته چا شبهه راشي، ډېر شي خلک شته دی داسې لوی لوی خلک. امام راضي رحمه الله په حدیث د کذبات ابراهیم باندې خپله شبهه نه ده وارد کړې او د هغې جواب محدثین نه کوي. دا شبهات راځي، دا کله د بې علمۍ نه راشي، کم علمۍ نه راشي. امام راضي هغه محدث خو نه دی که نه، او چې کله محدث نه دی د هغه داسې قسمه غلطۍ د عین ممکن دی او مفسر دی، فلسفي دی. دې کې مقصود اصل دغه دی. ډاکټر غلام جیلانی برق دی، د هغې کتابونه دي، دو اسلام دو قرآن. د هغې شبهات پیش کول پکار دي. اب د هغې شبهاتو بیا جوابات پکار دي. دارنګې د علامه احمد سعید ملتانی یو کتاب دی، هغه ډېر بېکاره کتاب دی. ځکه کې د علم څه نشته دی، هسې الزام دی. د هغې نه خو جوابونه واکړي نور به هم راځي. خو زه دې کې د یو ترتیب خیال ساتم. په دې وجه نن ما د صحیح بخاري کا مطالعه د شبیر احمد اظهر میرټي کتاب راغستی. د ده د دوو خبرو ما جواب مخکې کړی دی. یو حدیث دی صحیح بخاري کې، تاسو به وایم ډېر زیات هغه امام بخاری کتاب العمرہ کې باب 18 باب قول اللہ تعالی وأت البیوت من ابوابها کې یو حدیث پیش کړي. حدثنا ابو الولید حدثنا شعبہ عن ابی اسحاق، دا ابو اسحاق سبیعی دی.
تاسو ته یاد نو حدیث 40 یا 45 دلان دوم د ذکر شوی او تحویل قبله کې ابو اسحاق سبیعی دا مختلط راوی دی دا دی مختلط راوی چې کله مختلط راوی ولید نو بس دی فیصله دا وکړه دا چې چونکه دا راوی خو مختلط ته لہذا د روایت وسی ابو ضعیف اړه خپل علم ده مختلط راوی باره کې التم ماویلی اوس بیا یاد تازه کا هغه دارې چې راوی کله مختلط شي او دا مختلط راوی مختلط روایت مردود نه وي دا ته چا ویلي چې روایت مردود دي کراوی سے قدے او د اختلاط تاریخ معلوم ده دغه په تقسیم هو گئی چې کوم راویانو د اختلاط نمخ کې روایتونه غستی دي قابل قبول لي او چې کوم د اختلاط نرستو غستلی شي دي هغه مردود دي البته که کم راویان داسې دي یا کم روایتونه داسې دي چې دا غي د اختلاط نمخ کې یا رستو کېدل معلوم نه وي دا بیکار نه دي دا به یو ځای کې خو دی چې کله راوي سے قضای اختلاط خو دماغي مسله ده کنه بیمار شوی دی غریب او چې کله بیمار شي د مردود خو نه ده دا روایتونه به یو ځای کې دي کده شاهد او تابع ملو شو او دا روایتونه به کم سے کم د حسن درجه کې او کنا د ډیر کوشش باوجود د ډیر تابع او شاهد نشملو د بیا مردود د اختلاط قاعده دغه دلته ابو اسحاق چې کوم دی دا چونکه مختلط راوی دی طریقه واردات بل شانتی دا غي عبارت ته ما خپل دا حدیث وایي چې په حدیث ته پوښ نو ابو اسحاق دے سبیعی قال سمعت البراء رضی اللہ تعالی عنہ یقول سیدنا براء بن عازب فرمائل نزلت هذه آیت فینا دا آیت زمونږ په باره کې نازل شوی دی د انصارو په باره کې مخکې موږ یو قاعده ویلې وه تفسیر الصحابي دا قاعده چې کوم وایو دا اصول حدیث سره هم تعلق لري او دا اصول تفسیر سره هم تعلق لري تفسیر خو تاسو ډېر اورئ کړی به مې څه اوټ پټانګ که نه خو دا چې اصولي تفسیر وایي اینه به خبر هم نه چې کله یو صحابي د قرآن مجید سبب نزول کې حدیث بیان کی نا حکمن مرفوع ہوئی دا قاعده د حدیث په کتابونو کې لیکل دی اصول حدیث په کتابونو کې تفسیر د صحابي یعنی دا سه تفسیر صحابي څه مطلب د آیت کریمه د سبب نزول د بیان د پارا چا کوم خبره کوي نو ټول مفسرین او ټول محدثین هغه حکمن مرفوع غني ولې لانهم شاهدوا التنزيل صحابه کرام هغه د نزول په مقام کې موجود وو د نزول زمانه کې موجود وو زه او ته د نزول په زمانه کې نه موجود په دې وجه موږ ته څه پته نشته هغه ته چې کوم علم دی نه هغه علم هغه حاضر دی دلته کې او تفسیر صحابي مرفوع چې کومه قاعده را دا غي اصل مطلب محدثین دا بیانې دا نه وی چې کوم تفسیرو کې کنه مرفوع وي نه کدا شی بل فرض تفسیر الصحابی د تفسیر د صحابی عام تفسیر تو صحابه کرام هو تفسیر بالرای کوي کنه کوي پدې ځان په یول پکاري ته صحابه کرام او تفسیر بالرای المحمود ده دا نه مراد د دې قاعده د دار امام حاکم قاعده را چې تفسیر صحابی مرفوع محدثین د څه مطلب بیانې مطلب دا بیانې چې کله هغه د شان نزول په باره کې سو فرمایي نو چونکه هغه د موقع حاضر گواه دی لہذا دا حکمن مرفوع ده تفسیر صحابی نه کدا مطلبی چې هغه د قرآن تفسیر بیانې او هر یو هغه مرفوع ده بیا خدای عبد الله بن عباس ټول مرفوع شو بیا ایسے اختلاف جائز نہ حال ہے چې پائے کہ بعض اسنادی خبرې دي کمزوري پکې او تفسیر د صحابی نه مرفوع البته شان نزول سره متعلق چې کوم سونه هغه بیانې ناغه حکمن مرفوع وی قاعده ده او چې کله دی وی چې نزلت هاذ الایت فینا د موقع کې موجود دی
دا روایت شرعاً څه شي حکماً دا مرفوع دی او دی وجه امام بخاری رحمه الله بغیر د څه تنقید نه د باب قول الله تعالی وأتوا البیوت من ابوابها ذیل کې دا حدیث لیکل دی دا رجحان کم طرف ته دی دغه طرف ته څنګه کانت الانصار اذا حجوا فجاءوا لم يدخلوا من قبل ابواب بيوتهم انصار چې وکړه حج کو چې کله باغی واپس رالل لم يدخلوا من قبل ابواب بيوتهم غیبه په دروازو نه راتلل ولکن من ظهورها بلکې د کور د پچواړې نه به راټوپ کو د شا طرفه براتلل فجاء رجل من الانصار په انصارو کې یو صحابي راغی یو انصاری داغه انصاری صحابي امام حاکم رحمه الله په خپل مستدرک کې سیدنا قطبہ بن عامر لیکل دی قطبہ بن عامر بن حدیدہ رضی اللہ تعالی عنہ دے راتن دے د مخ نه راغی په زید دې چې د شان راشي دے د مخ نه راغی چې د مخ نه راغی فدخل من قبل بابه فكانه عير بذلك خلق ولا پدې عار ورکو زور نه ورکا تاسو چلو مخ همیش د پاره چې بل حج نه راتلو و د شاده غاړه براتلو ته د مخ نه رااله فنزلت وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من ابوابها ترى صحیح بخاری حدیث ته رواه تبیا ورا شعبہ عن ابي اسحاق او آخری راوی څوک دی صحابی برا بن عازب سیدنا برا بن عازب دې کې سوئی کانت الانصار دا زور پدې چې ما چې داغه شبهات د دې په واره کې دي انصار ودا کار کو بیا دې صحیح بخاری کې دا حدیث بیا لیکل دی په 4512 نمبر باندې 4512 دا دواړه یو ځای کړي دي چې یو ځای کې نو بیا وایي چې په دې روایت کې یو داسې تعارض دی چې قابل حل نه دی دوه حدیث یو بل سره ټکراو پیدا کړل دی بیا وایي دا قابل حل نه دی حدیث نمبر 4512 کتاب التفسیر تفسیر د سورۃ البقرہ باب 29 وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى حدثنا عبید اللہ ابن موسیٰ عن اسرائیل عن ابی اسحاق التکہ دا ابو اسحاق سے بھی شاگرد سو کو شعبہ آگر روایت کے شعبہ راوی دے شعبہ شاگرد دا ابو اسحاق سبیعی او دلته کې په دې روایت کې دا ابو اسحاق سوي شاګرد اسرائیل نو دا سړی لیکي د خپل کتاب کې چې د اسرائیل ته یو خبره کړې ده او شعبہ ته روایت په نور الفاظ کې بیان کړل دی نو څه ثابتې ده دینا ته دینا ثابتول دا غواړي چې ابو اسحاق سبیعی چې کوم دی د مختلطو دا روایت د بعد از اختلاط بیان کړل دی ځکه یو ته یو خبره کړې ده او بل ته بل خبره کړې ده طریق واردات دلته کې داری برا بن عازب نه شاگرد سوک دے ابو اسحاق دا ابو اسحاق دو شاگردان دی اسرائیل اور شعبہ اسرائیل تے جدا حدیث بیان کر دے دا برا بن عازب اور شعبہ تے جدا بیان کر دے بیان چکم کی ناغا تعارض دا سرے چاغا ناقابل حل لے آئے کہ تطبیق نے کی سوئی براوی قال کانو اذا احرمو فی الجاہلیت چکلا و خلقو پا جاہلیت کے حرام ہوتڑو یعنی مشرکین مکہ خبر کئی اتول بیوت من ظهره نو کورته چې براتلل واپس برال نبی ابا کورته د شاده غاړه راتلل فانزل الله تعالی وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى واتوا البيوت من ابوابها کم ناقابل حل تعارض دے پدے کی ناقابل حل تعارض دارے چې دته ویلی دی انصار او هغه ویلی دی مشرکین مکہ کدی میاس کې ست څنګه تبه یو ځای والے کې
د دې عبارت وکړه چې ته په خبره پوه شې. دې جملې دالے صفحہ صحیح بخاری کا مطالعہ، بخاری کی کچھ کمزور احادیث کی تحقیق و تنقید. نو د خلج کم نه راغه دا غیبل نمسخانه دی وی دا حدیث موضوع ده او دا ډېر خالص دروغ دی. دا پدې هم نه پوهېږي چاہے صحیح بخاری کی چرتا مرفوع احادیثوں کے موضوعی. صفحہ 47 نے بات شروع کرے 48 کی لکھی یہ حدیث برا بن عازب سے دے چسنگ لکھی زا شانتے ویم اعتراض بنا کہ جتا حضرت اوے او دلتے کہ رضی اللہ عنہ نے کہ نا سچ دلی کی زا ٹرو عبارت ویم. یہ حدیث برا بن عازب سے صرف ابو اسحاق نے اور ابو اسحاق سے شعبہ و اسرائیل 2 شخصوں نے روایت کی ہے. راوی صحابی ایک ہے اور اس سے روایت کرنے والا شخص ایک ہی ہے، یہ نہ ابو اسحاق. اس سے روایت کرنے والے 2 شخص ہیں، شعبہ و اسرائیل. پس ضروری ہے کہ دونوں شخصوں کا بیان یکساں اور ہم آہنگ ہو، ان کے بیان میں اختلاف اور تناقض و تعارض نہ ہو. لیکن یہ دونوں روایتیں آپس میں مختلف بھی ہیں اور ان میں ٹکراؤ بھی ہے. مختلف ہم دی تعارض ہم نے بگی. شعبہ نے جو بیان کیا ہے اسرائیل کا بیان اس سے الگ ہے اور دونوں کی روایتوں کے مضمون میں ایسا ٹکراؤ ہے جسے دور کرنا ناممکن ہے. دیکھیے شعبہ کی روایت میں خاص انصار کا ذکر ہے کہ جب وہ حج کر کے وطن واپس آتے تو اپنے گھروں میں دروازوں سے داخل نہ ہوتے. ظاہر ہے یہ حرام کی حالت نہ ہوتی تھی. دادا خپل کشید دے حدیث کی دغه لیکلی یعنی یو شی نشته را خامخا ثابت دی د حدیث ته دی خلکو سینه زوري دا حدیث کې دا خو نشته ته چې څنګه هر ځای کې دلیل غواړې موږ به هر ځای کې دلیل غواړو. نو بار کې د دې اعتراض په دې باندې دارې بیا وروستو لیکي چې وحدت مخرج کے باوجود شعبہ و اسرائیل کی روایتوں کا یہ ٹکراؤ ناقابل حل تعارض اس بات کی دلیل ہے کہ ابو اسحاق نے شعبہ سے کچھ بیان کر دیا تھا اور اسرائیل کو کچھ اور بتا دیا تھا. دونوں نے ابو اسحاق سے یہ حدیث اس کی مخبوط الحواسی کے زمانہ میں سنی تھی. رہے وہ اہل علم و روایت جنہوں نے ابو اسحاق سے اس کی جوانی یا کہولت کے زمانہ میں یعنی مخبوط الحوائی سے پہلے استفادہ حدیث کیا تھا تو ان میں سے کسی نے بھی ابو اسحاق سے روایت نہیں کی. جملے مطلب دارے چدا ابو اسحاق سبیعینا دے دوارو کسانو دا روایت اغسترے بعد از اختلاط دے وجنا یو راویتا یو شاگرتا حدیث یو شان بیانی یو بلتے بل شان بیانی یو دے کے یو تعارض جوڑ شوئے رہے اشکال لے. جواب دے دارے چو گورا مخ کے آغاز ہے کہ منگا ویلو دو حافظ ابن حجر د کتاب حوالے سره حد الساری چې صحیح بخاری کې دا ابو اسحاق سبیعی څومره روایتونه اغستی شوي دا ټول روایتونه دا غیر رواتونه دي چې هغې قبل از اختلاط دا غنا احادیث اخذ کړي. دا خود فعله دا خبره دا ته چې کوم قیاس کوې دی نه به تا ته موږ جواب ښیو چې یو ته یو شان دی ښیي بل ته بل شان دی ښیي. خبره دا نه ده. اصل دارا چې کله کله د یو آیت د پاره شان نزول 2 او 3 هم کېدی شي. د یو آیت د پاره شان نزول 2 او 3 هم کېدی شي او د هغې ښکاره مثال تا ته وښیو کوم چې د صحیحینو په روایت کې موجود دی. دا لږ سامان غواړي سړي سره چې دا کتابونه پورا موجود ہے. دا اتقان دے رہا حافظ سیوطی. آخر شیخان عن سال ابن سعد قال جاء عویمر الى عاصم ابن عدی. صحیح بخاری صحیح مسلم کے متفق علیہ حدیث تھے. سال بن سعد وہی کہ سیدنا عویمر عاصم بن عدی ترا گئے اور تپو سے دو گو کہ اس رسول اللہ علیہ وسلم ارائیت رجلا وجد ما امراتی رجلا یو سړی د خپل امرأې مرئې سره سوکوم لید فقتله ایقتل به ام کیف یصنع فسال عاصم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عاصم تپوسو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
غاب السائل چا چې تپوس کړو هغه لاړ. فاخبر عاصم عویمر، عاصم لګي دا هغه عویمر ته خبر ورکړ. فقال والله لآتين رسول الله صلی الله علیه وسلم فلا اسألنه فاته. دو کسان دي، اول یو راغې تپوس یې کړی، بیا بل راغې بل تپوس کوي. چې کله دی راغی نه رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي انه قد انزل فیک وفي صاحبتک قرآنا. ستا په باره کې او ستا د ښځې په باره کې قرآن نازل شوی دی. کیسې څو دي؟ دوه. ته دوو کسان یو سوال دی، یو کس یو تپوس وکړو، رسول الله صلی الله علیه وسلم لاغله جواب نه ورکړي، غایب شو. بل کس راغی هغه تپوس وکړو، هماغه شان تپوس دی. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي ستا او ستا د صاحبې د پاره یو آیت کریمه راغله ده. حافظ سیوطی وی جمع بینهما بان اول ما وقع له ذلك هلال. دو کسان دي، عاصم دی او هلال دی، دواړه صحابه دي. دواړو سره داسې معامله پیش راغلی ده. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وی ستاسو په باره کې آیت کریمه راغله ده. اوس که سړی دا وایي چې دا آیت کریمه د فلانکی په باره کې نازل شوی دی، او بل دا وایي چې د فلانکی په باره کې نازل شوی دی، ول صحابه خود ودي، یعنی معامله د دوو کسانو ده. نو دې ته به ته څه وایې؟ ناقابل حل تعارض به ورته وایې. ناقابل حل تعارض خو نه دی، دا خو درست طریقه ده. ما ته ټایم ملو نشو ورنه دی لیکي دلته کې چې ویلا هذا جناح النووي وسبقه الخطیب. دا جمع دا کوم چې مونږ کوو چې واقعات ته دوی، واقعات ته دوی، او دې دواړو لپاره د یو آیت کریمه نازل شوي. دغه څه بہت خو نشته. اوس امام نووي کوم ځای ویلي دا وکتل غواړي، خطیب کوم ځای کې ویلي دا په سونو کتابونه دي. دا ډېر بهترین تعویل دی. دلته کې د 98 صفحه کې اتقان کې سیوطي کړی، دغلته کې هم د دې جواب بدغی چې په دې دواړو کې تعارض نشته. ولې دا کار مشرکین مکه هم کو او دا کار انصار هم کو. دغه د جمع کېدو په باره کې څه ناقابل حل تطبیق دی، څه ناقابل حل مسله ده. دا چې یو سړی په یو فن نه پوهېږي، داسې بوخ کاري په فن پوهېږي نه بو ورته ښایي دې سره به څه کوم، څه به کوې دې سره. خو دا مرض دا په مشرکین مکه کې مو دا طریقه د انصارو هم وه. د یو بل سوال دلته بیا تپوس دی، تپوس یې دا کړی دی چې حج خو په 9 هجري کې فرض شوی دی. نو دا واقعه کله شوې ده؟ یو حج چې کړی دی مسلمانانو هغه په 9 هجري کې کړی دی. نو دا کم ځای دا وشو؟ دا بیا هغه عجمه راغلی ده پکې. 9 هجري داسې وه چې په هغې کې مسلمانانو باندې پابندي وه د حج له تلو. هغې نه مخکې مسلمانان مکې مکرمې د حج له راتلل که به نه راتلل؟ دا پاگلتوب دی، پاگلپن دی دوی. یعنی صلح حدیبیه په کال باندې پابندي ولګېده که نه چې آینده به مسلمانان را دي څه کال باندې، دې نه مخکې به پابندي نه وه. یعنی مسلمانان به هم ایام حج کې تلل او حج او عمره به کول. نو دا ضروري خو نه چې موږ ته د ایگزیکټ تاریخ وښیو. د بدر په کال، احد په کال، په بل کال، په بل کال، په بل کال، هر کال ایام حج کې به د مدینې منورې خلک ته څنګه چې به نور عام خلک راتلل، دا په دغه کال چونکې رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ملګري ډېرو، په دې وجه باندې 7 هجري کې 1400 صحابه کرامو سره ته هغه ایثار کړو. اکا دوکا خلک خو بدل راتلل. ته د علم کې نشته دی دا کله وشو داسې، دا عجمه ده. د تاریخ نه دا فایده اخلي چې حدیث پرد کوي. نو بیا اول خبره کړې ده، هغه خبره ډېره عجیبه ده. دا خدا سوال ہے 49 صفحہ کی لکھی. سوال یہ ہے کہ واقعہ کس سنہ میں پیش آیا تھا جبکہ ہجرت کے بعد اہل اسلام پہلی بار 9 ہجری میں مدینہ سے
अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। मैं बंद कर रहा सर। नावल दगा द 9-10 हिजरे एतराज़ कर जवाब खमंगो को ब्यावी इस आयत की सही तफसीर मिफ्ताहुल कुरान तफसीर सूरतुल बकरा में पढ़नी चाहिए। दा किताब रखा जब पैदा का किताब कम से मिलोश दे इंडिया आलिम दे तफसीर मिफ्ताहुल कुरान। यहाँ मैं सिर्फ़ ये कहने पर इक्तफ़ा करता हूँ कि घर में पुश की तरफ से आना किनाया है किसी काम को बेढंगेपन के साथ करने से। तो मखिना से सवालात मवालात शुरू दी ना यसअलूनका अनिल अहिल्ला कुल हिय मवाक़ीतु लिन्नास वल हज आदा ने शोरो शो रखा दे दागे तफसीर के दागी चिद्दा से बेढंगा बेतरीक़े सवालात दी कुछ दावले दास पो में दासी की या दावले दासी की न कुरान दागे जवाब कहो आखिर के हुए चिदा वातुल बुयूत मिन अब्वाबिहा नबियावी चे घर में दरवाज़े से आना किनाया है काम को सही ढंग के साथ अंजाम देने से। मतलब दारे चिता सुदा कम सवालात कवे नदा गलत कवे मैं गोरा दा कम तफसीर चिता कह रहा मोतदला तफसीर दा कशाफ की लीगल है तम खरा कर दे डेर तरजीह और गई वही है हम किताबों गेम लीगल है लेकिन दादा ज़मख़शरी तफसीर दे और पोए गया तासो पदे माए जो ज़मख़शरी तफसीर दाल सुन्नत वल जमात पनीज़ बांधे काबिल कबूल नहीं वदा बेदाती दे और दे दा अक़ीदे बेदती दे द सिर्फ फसाहत बलागत चिकन भी आगा मसाइल ते मुंगा खलू नोट ते नाखलू कम चे मरतबा दावले सही वर्गा या कमाल लाए देम चदा तफसीर जिक्र की नो दे वही एहतिमाल दे खबर है तो तासो एहतिमाल माने पोए गए चे दे के द शक से इम्कान मौजूद दे व यख्तमिलु अन यकून हाज़ा तमसीलन लिताकीसहिम फ़ी सवालिहिम दा सफ़ा 180 वाने जल्देवल के रियायत करीम अलांदिली के लिए वान मिसलहुम फ़ी का मसल मन वान मसलहुम फ़ी का मसल मन यत्रुकु बाबल बैत व यदखुलुहु मिन ज़हरिही खुदे के तो गोरा पदे के असल के तो सहाबे किराम तनकीस दे मुअतज़िला रवाफ़िज़ उमीगन यानी साहिब कशाफ देखे दा मुई खुम मौजूद है तो तपोस के उनके यसअलूनका अनिल अहिल्ला दागे तपोस के उनकी सूख दी साहिब किराम दा से खलक द मौके न सलास ज़ैनब रीदी बस चिकम जे के एतराज़ पैदा की दी शिप साहबी नुखाम खास एतराज़ बक्कई मौका ज़ाय कई ना मुदे एहतमाल पजामा के दाली की चदी हाल चिकम दे पशान दाग चारे चा कोट तराजी नुयत्रुकु बाबल बैत व यदखुलुहु मिन ज़हरिही वल माना लैसल बिर वमायम बगी अन तकूनु अलैहि बिअन ताकसु फ़ी मसाइलिकुम दा नहीं जायज़
چې دا سودا سے الټا پلټه ته پوښتنه کوي ولکن البر بر من اتقى لیکن نیکی خدا چاہیے چې هغه تقوا اختیاري. نو بار کې سټیشن دی موږ ته معلوم شوی دی چې ستا سټیشن کم ځای دی. دا تفسیر د صحابه کرامو د شان خلاف دی. د اهل سنت والجماعت کتابونو کې هم لیکلي ډېرو خلکو لیکلی دی ښې نه دی کړي غلط یې کړي. دې کې د صحابه کرامو د هغې بېعزتي دی یو قسم له قرآن دې دپاره نه اچرېدل دلته کې. نو بار کې نه په دې حدیث کې څه تعارض ترې او نه په دې کې څه داسې ناقابل تلافی یا ناقابل حل سے جملے اشترے. دا شان یو مختصر بل سوال مورد دو حدیث تے پا صحیح بخاری کے 3952 بل نمبر ماؤنے 4512 1803 3952 صحیح بخاری کتاب المغازی کتاب المغازی باب 4 باب قول اللہ تعالی اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین. دا اعلان دے حدیث نمبر 3952. حدثنا ابو نعیم حدثنا اسرائیل عن مخارق عن طارق ابن شہاب. دا طارق ابن شہاب دے د چا تذکرہ چې موږ مخکې کړی دا رضی الله تعالی عنہ موږ ویل دا صحابي دی دلته کې رافضي شوی دی او د دې صحابي بیزتی گئی. طارق بن شہاب صحابی او هغه حدیث د الیوم اکملت لکم دینکم لاندې تذکرہ شوی و تاسو ته یادېږي. او دا هغه صحابي دی وایي چې سمعت ابن مسعود ما عبدالله بن مسعود نه اورېدلي وو هغه وایي زه د مقداد بن اسود سره حاضر مشهدن او پای کې چې کوم خبره شوې ده نو دا غواړم زماړه کې دا و چې یاره کاش دا خبره ما کړې وي او دغه مرتبه کې زه ولاړ وی. مقداد رضی الله تعالی عنہ هغه وخت کې هغه وی زر عالم رسول الله صلی الله علیه وسلم لا هغه دعا کوله د مشرکینو په حق کې خیرې کوله. غزوه بدر ده. نو مقداد بن اسود راغی هغه ویل چې یا رسول الله لا نقول کما قال قوم موسی مونږ د موسی علیہ السلام د قوم بشان خبرې نه کوو چې تا ته وایو چې اذهب انت ربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون بلکې نقاتل الیمینک وعن شمالک ستا مخ کې او ستا رستو. تاسو به ډېر اورېدلي دا حدیث که نه هم دی اورېدلی ډېر شیم دا حدیث اورېدلی دی لیکن سوال به نه معلوم چې سوال په دې باندې څه دی چې مونږ ستا اخی طرف ته او ګس طرف ته به جنګېږو او مونږ هغه څه نه وایو کوم چې خلقو ویل. دا صفحه 62 او 63 کې د دې عبارتونه دي د هغې اورېدو دپاره د دل ګردې ضرورت دی. دې کې لیکي چې یہ حدیث روایت کر کے طارق بن شہاب نے حضرت مقداد بن اسود کندی رضی اللہ عنہ کی منقبت بیان کی تھی. طارق بن شہاب دے صحابی نے گنی ذکر مقداد بن اسود سر حضرت رضی اللہ عنہ ویلے دی اور طارق بن شہاب سر ندی ویلے حالہ ادا صحابی دے باسمال تگڑ دے. لیکن حضرت مقداد کی جلالت قدر اس جھوٹی منقبت کی محتاج نہ تھی.
मैं इसे झूठी मनक़बत इसलिए कह रहा हूँ कि बनी इसराइल का ये वाक़या कि अल्लाह ताला की नुसरत हिमायत और फ़तह और ज़फ़र का यकीन दिलाने के बावजूद उस कौम ने बड़ी शर्मनाक बुज़दिली का मुज़ाहरा किया और कुफ़ार अमालिका से जहाद के लिए आमादा न हुए और मुँह पाड़ कर हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कह दिया कि तू और तेरा रब दोनों जाकर जंग कर लो, हम यहीं तुम्हारी फ़तह के इंतज़ार में बैठे हैं। अल्लाह ताला ने सूरतुल माइदा में ज़िक्र फरमाया है, हिदायत करीमा सूरतुल माइदा करे। इसी से हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम को और बाद के मुसलमानों को ये वाक़या मालूम हुआ है और बिलाशुबहा एतराज़ देना दोस्त सूरतुल माइदा जंग बदर के तकरीबन 5 बरस बाद नाजिल हुई है। सूरतुल माइदा कर नाजिल शे दे 15 काल रुस्तो तसिशिना द जंग बदर न 15 काल रुस्तो। फिर 2 हिजरी में मिक़दाद बिन असवद को कुरान का बयान फरमूदा क़िस्सा कुरान के अल्फाज में कैसे मालूम हो सकता था? पर 2 हिजरी की जंग बदर शेर है और सूरतुल माइदा नाज़िल शेर पर 15 हिजरी के यानी जंग बदर न 3 काल रुस्तो। तो संग पाए कि दा आयत करीमा चे फ़ज़हब अंत और रब्बुक फ़क़ातिला इन्ना हाहुना क़ाइदून अगला नाज़िल शेर न दे तो दे संगा वही शुभा बोश वे दस दा शुभा आवाम कम ज़्यादा रसई दा डेरा दना शुभता तो हम डेरा दना शुभा करी दे दा उठ पटांग खबरी हुई तो तवाया वल दा साबित का चाओ दादो जंग बदर नरस्तु नाज़िल शेर स्ता से दावा सोक तस्लीम है दा दावा बिला दलील दा गप्ते हिस ज़ैन दान न मालूम चे आया वाकई सूरतुल माइदा तो जंग बदर ना 3 काल रुस्तो पर 5 हिजरी के नाज़िल शेर है दा दलील वाली अच्छा पर लिखलो न कि ये दा से ज़मरी लगी आगा हदीस मजाक पड़ा हुई इस न खबर दे चे पखपला बिला दलील दावा पेश की ना खैर दे तो दलील हुई और चे इमाम बुखारी को दे सड़े द रुवात सर न सड़े चे बहस गई पर सब आने गई काजी चे फैसला गई न गवाह पर बुनियाद गई ना गई हदीस से तो तस्लीम है बस कम बुनियाद पे तस्लीम है लाकम दाकल आकल कैद चे खलक ले गई ना खुदार चे अकल न रहे ना तो मुहद्दिस अकल है गैर मुहद्दिस सड़े पर हदीस सुबुई कल इधर कुरान खिलाफ दे द कुरान खिलाफ खबर हो जाना निकले द कुरान द सराहत खिलाफ खबर निकले ज़मुंगा उलमा में खबर गलती हुई है ना। सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा द सैयदना इब्न उमर रिवायत चरत गई न सर द कुरान खिलाफ दे द कुरान द सराहत खिलाफ था इन्नका ला तुस्मिउल मौता के कुरान सराहत सरे चमड़ावरी का नावरी नावरी पागी बुनियाद माने सैयदा आयशा द सैयदना इब्न उमर कौल रद्द कर तो कुरान खिलाफ के दिल जुदा खबर था और द कुरान द सराहत खिलाफ के दिल जुदा खबर था अदवाड़ा दान खबर थी तो कुरान खिलाफ के दिल खुदा खलक बई उस पर खलक हुई चिदा द कुरान द सराहत खिलाफ है दा व टोल मुहद्दिसीन दा हदीस रद्द कर लेकिन दा कुरान द सराहत खिलाफ नौ तो दा दावा चल तकड़े दे तो गप लवई दे गप लगोल पदे से दलील निश्त दे पदे वजह द सही बुखारी दे हदीस तंगा से कमज़ोर है या ज़ईफ़ या मौजू बिल्कुल नशवेल अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह।